بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېر ښه سوال وکړ چې نن سبا په معاشره کې اختلافات، ناچاقۍ، خفګانونه دا ډېر زیات دي. نو په دې خو چې یو سرسري نظر هم وکړي شي نو سړی دې نتیجې ته رسي چې په ژوند کې په زندګو کې د دین کمی دی. چې کله په زندګو کې دین وي نو زمونږ دین، زمونږ شریعت، زمونږ اسلام هر چاته خپل حق ورکړی دی. نو هر یو سړی چې په دین کې د هر چا حق وپېژني هغه حق هغه چې کوم دی هغه ته ورکوي. نو زه یم چې چېرته به داسې بیا خفګانونه پیدا کېږي نه. دې باره کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له یو سړی رالو په سر باندې چې کوم دی داسې وینې را روانې وې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شکایت وکړو د خپل زوی په باره کې. ورته امیر المؤمنین زما زوی دی، کور ته زه ورغلم او کور کې ناست وم او د خپلې ښځې سره مې څه په خبره باندې چیړ رالو، هغه زوی رالو، زه په سر باندې والم، په سر باندې وینې را روانې دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه زوی پسې وله څوک ولېږل، هغه یې راوغوسته. بیا هغه نه تپوس وکړه ورته دا خو ستا پلار دی، دا تا ولې وبو؟ ورته یاره چې زه خو چې ورکوټې بس لوی شوی یم نو زه دغه څاروي دي دا له دې پلار راکړي دي، دا زه سرومه بار په چاته په صحرا کې. خو دا څاروي اکثر په خپل منځ کې یو بل سره ښکر واچول، جګړه به یې شروع کړله. نو بیا به زه ورکوټ ما ورته جړل. نو ما د پلار وی چې بچي کم یو څاروي ډېر زیات سر وی راوي نو دې روانې ډېر زیات کې نو دا روانې دی چې په دې سر باندې وی چې دې رستو کېږي جګړه به په خپله ختمېږي. زه چې یو پیره کور ته رالم زما مور پلار نښتي وو او یو بل یې د سر نه نیولو جګړه شروع کړې وه. نو ما ته خو پلار خبره کړې وه، وی بس ما چې وکتل نو د پلار مې پکې دا سر ډېر ووراوه. نو بس هغه دغه مې راوړ لرګی مې د پلار د سر له مې روي چې دې وروسته شو جګړه په خپله ختمه شوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پلار ته وي دا ټوله ګناه ستا چې تا خپل بچي ته دین نه دی ښودلی. دا ولې نن سبا پلار د زوی نه شکایت کوي، زوی د پلار نه شکایت کوي، مور د بچو نه، بچي د مور نه، ګاونډي د ګاونډي نه. دا اصل وجه دا ده چې مونږ کې دین نشته دی، د دین تعلیمات نشته دی. نو مونږ لا پکار دا دی چې په خپل هم دین زده کړو، خپل بچي مدرسو کې کینو، د سکول سره سره د مدرسې تعلیم هم ورته ورکړو، هم په دې مدرسه کې، هم په دې قرآن کې، هم په دې حدیث کې خلکو ته چې کوم دي حقوق ښودلی کېږي. نو انشاءالله چې معاشره د په دین باندې راغله دا ټول مسایل به پخپله ختم شي. یعنی بې اتفاقۍ هر څه د جنګ جګړې د دې ختمېدو دپاره د دین زده کړه دین زده کړه. چې کوم مشران دي سبق نه شي ویلی تبلیغ کې وخت ولګوي، او چې کوم کشران دي هغې چې کوم دی څه نه سمج او پوهې ورته الله تعالی ورکړې ده هغې د نن سبا د سیکنډ ټایم مدرسې هم دي، دې خوا لوار وي، ګیلکار وي، ترکاڼ یا خوا سیکنډ ټایم کې خدای عالم هم ته جوړ کړي. نو مدرسو ته رانږدې کېدل پکار دي، خپل بچو ته دیني تعلیم ورکول پکار دي. انشاءالله شیخ مفتي صاحب ډېره مننه، وخت مو راکړو.